استنباط عالمانو د څو مسلو کړ دي د 50 مسلو. اولنۍ مسله دا چې دی حدیث کې چې د کوم اعمالو باره کې نیت ضروری ګرځولای شوی دی هغه کم کم اعمال دي. هغه اعمال دو قسمه دي، یو اعمال مقصوده دي یو اعمال غیر مقصوده دي. یو داسې عمل دی چې هغه مقصودي عمل دی، یو دا دی چې هغه وسیله د مقصود نه دی. لکه مثال به زه پیش کوم، مونځ دی د اعمالو مقصودو کې راځي، خو د دې دپاره اودس چې دی د عمل مقصوده نه دی، دا خو وسیله ده. ته چې مونځ کوې د مانځه دپاره یو شرط دی، مقصود زمونږ اودس کول دی چې مونږ لاسونه خپې او مخ وینځو او پاک کړو، زمونږ دغه مقصد نه دی. د مخ او د لاس او د خپې پاکي زمونږ مقصد نه، په دې پاکۍ سره مونږ مونځ ادا کړو، چې دا نه کړي مونځ زمونږ قبلیږي نه. نو د دې اعمالونه پیغمبر چې وایي انما الاعمال بالنیات، عملونه په دوه قسمه دي، یو اعمال مقصوده یو غیر مقصوده. نو د دې عملونه کوم عمل مراد دی؟ اعمال مقصوده، یعنی مطلب دا داسې اعمال چې د هغې کول شریعت د انسان دپاره مطلوب او مقصود ګرځولی. دا کوم اعمال دي؟ لکه مونځ شو، روژه، زکات، حج. مونځ چې ستا نیت نه او ته ودرېدې او کته بره شوې، د سره ثواب پکې شته دی نه. روژه ده ته نسې او نیت دې نشته، عالمانو نه تپوس وکړئ تر 11-12 بجو پورې هم نیت کولی شي. که د شپې نه چا نیت ونه کړو 11-12 بجې به تعین وکړي، یا فرضي روژه ده یا نفلي ده یا د نظر ده، هر څه چې ده دا نیت دې ونه کړو او خوله دې خوراک ساک نه بند کړه، بس ګرځاسې ثواب درته نه میلاویږي. حج دی، زکات دی، پیسې دې چاله ورکړې 10,000 روپۍ، اراده نیت دې د دې نه دی کړی چې دا مې په زکات کې ورکړي، زکات دې ادا نه شو. حج دی، دې ځای نه روان شوې، خلک ځي او ته هم لاړې او بیت الله نه ګیر چاپېره وګرځېدې، صفا مروه ته لاړ، خو نیت اراده دې دا نشته، قصد دې نشته، دا عمل ستا عند الله مقبول نه دی. دا یو، دا ځکه دا اعمال مقصوده دي. کوم چې مقصودي اعمال په دغه مقصودي اعمالو کې به ته نیت کوي، دا نیت د دې دپاره یو ضروري شی دی. اوس د دې اعمالو مقابله کې دویم قسم اعمال څو؟ اعمال غیر مقصوده، یعنی داسې اعمال چې د هغې کول مقصد نه دي، بلکې د هغې کول د څه خارجي امر په بنا باندې دي. ما تاسو ته وایي چې د هغې نه علاوه مونږ جانماز له مونږ مصلا ته مونږ مسجد ته راتلی نه شو، هغه لکه اودس شو. اوس د دې اعمالو مقصودو دپاره صرف نیت ضروري دی، او که نه اعمال غیر مقصوده د هغې دپاره هم نیت ضروري دی. په دې کې د علماو اختلاف دی، آیا اودس کې نیت لازم دی که نه دی؟ دا ځان له مسایل دي، بیا دا بیان نه دی، دا مسایل دي. امام شافعي صاحب د هغه په نظ باندې نیت ضروري دی، امام ابو حنیفه په نظ باندې ضروري نه دی. خو بهرحال یو مسله دی حدیث نه څه معلومه شوه چې نیت ضروري دی. په کومو اعمالو کې ضروري دی؟ کوم چې مقصودي اعمال دي. دویمه مسله دی حدیث نه دا معلومه شوه چې د نیت اثر عبادات په عباداتو باندې مرتب کیږي. د نیت اثر دا په عباداتو باندې مرتب کیږي. نیت چې کوي نو په کوم یو کار کې به کوي؟ نیت له چې اعتبار دی په هغې باندې ثمره مرتب ده او تا ته په نیت ثواب میلاویږي، نو هغه اعمال دي چې هغه جایز وي، هغه د ثواب والا اعمال دي. ته به دغه ځای کې چاړه روالې او خر به حلالوي او وایي زما نیت دا دی چې دا به زما دپاره جایز وي، دا ستا دپاره نه جایز کېږي. ته به غلا کوې، غلا له به روانې او وایي یاره زما نیت دا دی چې زه که دا غلا وکړم او په دې به زه تجارت شروع کړم او هغې نه به ډېرې پیسې او بیا به د غلا دا پیسې ادا کړم واپس مالک ته، که هغه نه ورسو ته به ادا کړم او د هغې نه وروسته بیا زما مال به الله راکړي. دا نه، نیت چې ته کوې نو په عبادات هغه عباداتو کې به کوې چې هغه شرعاً ثابت وي، په هغې کې به ته صرف تصحیح د نیتو کې ثواب به ته میلاویږي. خو چې اوس په هر کار کې به نیت نه کوې او هر ځای کې به دا الفاظ مثلا لکه انشاءالله لفظ ویل دي، نو دا خو په هر ځای کې نه دي که نه. انشاءالله چې وایي نو د هغې هم ځان له زیونه دي که نه. ته یو کار کوې، سبا به فلانکي ځای ته ځم انشاءالله،
خو که تا یو کار کړی چا د نه تپوس وکړو قمقل شاه دې ځان نه جوړ کړی دی چې تیر کال تا روجې نیولې وي که نه انشاءالله ما نیولي دي نو دا انشاءالله ته په دې ځای کې کوم ضرورت دی انشاءالله دا کار مې کړی دی په دې کې انشاءالله ویل نشته د انشاءالله خپل اوقات دي په هغه وخت کې به انشاءالله وایي آینده وخت کې یو کار کوي انشاءالله دا کار به کوم چا د نه مطالبه وکړه چې د الله په لاره کې وخت لګی که نه انشاءالله زه به وخت لګوم الله دې توفیق راکړي داسې به نه کوي چې د آخر والا قصه ته جوړه کړي نارینهو پیسې ورسره وي او زه به سبا داسې وکړم ښځې سره مشوره کوي لاړ به شم سبا او په دې به زه خر والم او هغه به راولم او بیا به پې بوجونه خلکو لوړم او بیا به دومره پیسې وګټم یو بوج یو بار چې چاله ویسم د دې ځای نه فلانکي ځای ته دومره روپۍ به راکړي هغه ځای ته ویسم دومره به راکړي هغه ته یا سړی وي انشاءالله پې انشاءالله څه ته وایي خو پیسې مې دا په جیب کې دي او لاړ به شم میله کې جو خر به والم او را روان به لاړ میلې ته چې لاړ په دې میله کې ته دا پیسې چاو وخت کې میلې کې د میلې غله خو بیا دا نورې بخل دي پیسې ته چاو وخت کې ګرځېده چې خرې پیدا کو جیب ته لاس کو روپۍ نشته واپس داسې را روان شو ښځه په تمه ده چې سړی اوس خر راولي او مزدوري به کوي هغې ته قصه شروع کړه وی ښځې خبرې انشاءالله د دې کوره چې ووتم که نه جو انشاءالله په دې لارې باندې روانم که نه جو انشاءالله یو خر مې خوښ شو جو انشاءالله چې جیب ته مې لاس کو جو روپۍ نه وي هغه وی دا وخت نه دی که نه اوس که 50 پیروم انشاءالله وایي دا فایده نه درکوي وی ته چې تلې ما تا ته مخکې ویلو چې ته په دې الفاظ ځې او دا کار کوي خو ته انشاءالله وایي داسې نیت کولی نیت ته په هر یو کار کې ته به غلا کوي ته بدنظري کوي او ته وایي زما نیت سم دی ډېر خلک ځان له دا دلیل نیسي که نه په ګناه کې و مبتلی او ګناه به کوي او بیا به څه وایي نه زما نیت سم دی زما اراده سمه ده تا خدای تباه که په دواړه جانه غټ پوز یا نو دا کار چې ته کوې دا کار دی د خیر نه دی نو که ستا نیت ډېر سم شو نو ستا نیت سم نه دی ته مردار خر په بسم الله باندې حلالوي بسم الله ښه وزني الفاظ دي ښه الفاظ دي خو خر پې تاله نه حلالېږي چې ته وایې بسم الله الرحمن الرحیم او خر به دې سره حلال شي خر دې سره بسم الله سره په حلال مال کې حلال خوراک کې خیر او برکت راځي هغه ستا دپاره حلالېږي نو دویمه مسله دا شوه چې مونږ به عمل کو خو په نیت به کوو خو په کم کار کې په نیک کار کې مونږ ته ثواب میلاویږي په بد کې به مونږ دا نه کوو لہذا دا مسائل دو مسائل نن بیان شو 57 مسائل دي که ټول نه چند به زه بیانوم چې دې حدیث نه چې صرف دې خلکو ته پته ولګي دا قرآن او حدیث داسې شی نه دی ښه چې ته وایې الف لام میم ذالک الکتابو الله پوهېږي په معنی حروف دا کتاب دی او دې کې شک نشته او هدایت دی او بس ته جولاړې جنت ته ورسېدې ذالک الکتاب لا ریب فیه الف لام میم یوازې دا معنی ده چې الله عالم دی په معنی د حروفو خرسر یا ته پې نه پوهېږې او درځي دله نه جو اسانه معنی دی وکړه الله په دې پوهېږي زه نه پوهېږم په دې به تا خدای پرېږدي په دې به ته خلاص شي دا حروف مقطعات دي دا به ولټئ ذالک الکتاب لا ریب فیه دې کې به ګیه راځي هدی للمتقین متقی به وپېژنې دا نه ده چې تفسیر کې د معنی ولې هدایت دی دپاره د متقیانو او هدایت دی دپاره د پرهیزګارانو نو متقي څه ته وایي دا خو د عربی لفظ دی دا څه معنی وکړه خوري معنی دې وکړه پرهیزګار څه ته وایي دا خو زموږ پښتو نه ده پرهیزګار پښتو ده نه ده پښتو نو څه خوري دي زده په خپله یې څه زده کړه بل متقي چا ته وایي د متقي تعریف خلکو ته به وښایي د متقي دا د علامې دي 15 علامې دغه ځای کې په خپله ذکر دي بقایه عالمانو ذکر کړي دا دومره لوی تفسیرونه چې لیکلی شوي دا څه دپاره لیکلی شي هغو د متقیانو علامې ذکر کړي صرف د دې یو حدیث وضاحت یو څو ورځې دې دپاره کوم چې د پیغمبر حدیث مطلب دا چې انما الاعمال بالنیت بس الله جو دې زموږ نیتونه سم کړي او زه درته نیت معلوم نه چې کوم ځای به نیت کوي او کوم ځای به نیت نه کوي مسایل درته معلوم نه دي او په هر څه کې نیت دی او په هر ځای کې به انشاءالله ده صرف د دې دپاره به د یو حدیث دا 2 مسایل نن شو بقایه به 4 او 15 ورځ کې وي چې موږ ته صرف حقیقت معلوم شي
چې د پیغمبر خبرې خیر الکلام ما قل ودل، مختصر حدیث په وضاحت تشریح زیاته ده. الله دې مونږ ټول په دې د عمل کولو توفیق راکړي.